رمضان المبارک په دې میاشت کې چې هر څونه سختی وي، هر څونه ګرمي وي، هر څونه اوږده ورځ وي، موږ د سهار نه تر د ماښامه پورې برداشت کوو، نه خوراک کوو نه اسکاک کوو، مجاهده کوو د خپل نفس سره. اوس په دې ورځو کې موږ مجاهدې ته نه یو تیار، اراده مو نشته د مجاهدې. د غرمې ډوډۍ چې ونه خورو تر مازدیګره پورې نشو صبرېدی، سهار ناشته چې ونه کو تر د 10 او 11 بجو پورې صبرېدی نشو، چې مونږ یعنی 2-3 غنټې مونږ د یو ټایم نه خپل خوراک مؤخر کولی نشو، او الته مونږ ټول ورځ خوراک دا تر ماښامه پورې مؤخر کوو، سیکنډ په سیکنډ مونږ ورته انتظار کوو چې ماښام که یو سیکنډ پکې پاتې نو مونږ خوراک نه کوو. مجاهده ده. دا مجاهده انسان که د خپل تهجد سره شروع کی، دا مجاهده انسان که د خپل منځ سره شروع کی، دا مجاهده انسان که د خپل تلاوت سره شروع کی، دا ټول کارونه بیا آسان دي، هیڅ پکې ګران نشته، هیڅ هم پکې ګران نشته، بیا آسان دي. 10 منټه سره تلاوت نشي کولای، خو چې کله د استاد مخې ته یو طالب کینی که 4 غنټې کلاس او که 15 غنټې دی ناسي، ځکه دا اوس اراده بدله کړه چې تر 4 بجو پورې زه دلته یم، خلاصېدی ته نشم، چې هر څه کېږي 4 بجو پورې به زه یم. اوس دی ناست دی 4 بجو پورې جماعت نه د وتو اراده نشته، دې ته ویل کېږي مجاهده. دا چې څونه تعلیمونه کېږي، څونه د علوم حاصلېږي، دا به مجاهدو حاصلېږي، بې مجاهدې دا نه حاصلېږي. څونه چې مجاهده سوا وي دونه الله رب العزت هغه شیز کې برکات هم ایږدي، او دونه الله جل جلاله په هغه کار کې انسان ته خوند او مزه هم ایږدي، او دونه بیا الله رب العزت وړاندې هغه کس ته برکات هم ورکړي. زمونږ چې د څونه مشرانو په مجاهدو علوم حاصل کړي دي، الله د هغوی نه ډېر کارونه اخیستي دي.